ورکي فرمائی لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن هغه خلق چې هغه یریږي د ربنا دې دپاره بالاخاني دي په جنت کې من فوقها غرف چې د هغې د پاسه نورې بالاخاني دي اوس بعضې بالاخانې داسې وي چې د هغې د پاسه تعمیر جوړېږي نو هغه کمزوري د غورځېدو یری وي الله فرمایي مبنیتن نو دا به ډېرې مضبوطې جوړې شوي او کلکې به وي مضبوطې به وي همیشه به وي او د دې بنګلو د لاندې څلور قسمه ولې به وي تجري من تحتها الانهار تحتها کې ضمیر دی غرفو ته راجع دی چې د دې بنګلو د لاندې څلور قسمه ولې به وي دا به بهیږي زما عزتمندو الله رب العزت په دې آیت کې بشارت ورکو زیر ورکو متقیانو ته او حدیث کې مرضی صحیح بخاری حدیث دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ رب العزت فرمائی لی دی حدیث قدسی دی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت اللہ فرمائی کہ ما خپل نیکانو بندگانو دپاره هغه نعمتونه تیار کړي دي چې هغه سترګو لیدلي نه دي ولا اذن سمعت او نه غوږونو اورېدلي ولا خطر على قلب بشر او د هیڅ انسان په زړه کې د هغې تصور هم نه دی تېر شوی داسې نعمتونه الله رب العزت په جنت کې تیار کړي مسلم شریف کی حدیث راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا دخل اہل الجنت الجنت کله چې جنتیان جنت ته داخل شي ینادی منادن یو آواز کوونکی به آواز وکړي چې تاسو دپاره یو څو نعمتونه دي اول دا چې ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا تاسو په دې جنت کې همیشه دپاره ژوندي یې او تاسو باندې مرګ به نه راځي دویم وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا دویم نعمت به ستاسو دپاره دا وي کہ تاسو با ہمیشہ روغ او تندرست او بیماری کے بنا او دریم نعمت بداوی وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا تاسو با ہمیشہ زوانانی تاسو بانی بوڑاواری بنا رازی او سلورم دا چی وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا تاسو با ہمیشہ خوشحال ہے اور چرت تاسو با بدحال کیے گئے نا پریشان کیے گئے بنا غمجن کیے گئے بنا زمائی عزت مندو جنت کے اللہ رب العزت دا سے نعمتون تیار کری بس ہمیشہ زوانی دا پا دنیا کے امکان نہ لگی ہمیشہ صحت دا پا دنیا کے ممکن نہ لگی ہمیشہ حیات اور جن کہ مرگ پک ناراضی دا پا دنیا کی ممکن نہ دے اور ہمیشہ خوشحالی کہ اگر پس غم نی دام دنیا کے امکان نہ لے دنیا حیات اور جن چلے دا عارضی دے عاریتن جن دے دا چاچی چالی یوشے دا چانے پسوال اغشتی و بیوالا واپس ورکی چکلے اغو غوار اللہ رب العزت دس وقت دا پارا انسانانو دا جن ورکڑے دے مستعار زندگی
بیا چې کله الله وغواړي نو دا دنه واپس اخلي. د دنیا صحت چې دی دې سره بیماری خامخا راځي، هر انسان باندې بیماری راځي. او د دنیا کې ځواني داسې نه ده چې هغه همیشه وي، ځکه د دنیا ځواني چې ده دا ځواک او بوډاوالي طرف ته روانې او خوشحالو پسې غمونه راځي. بادشاهانی په خوشحالو کې یکدم په غم راشي، صحتیاب انسانی یکدم بیمار شي، سړی په جون په حالات کې مزو چرچو کې یکدم په موت راشي، مرګ پر راشي. دا صرف د آخرت زندگی د جنت زندگی دا الله رب العزت د نیکانو متقیانو او صالحینو سره د هغې وعدې کړي دي چې هغې کې به دا نعمتونه وي. یو حدیث کې راځي، امام بخاری په خپل صحیح کې دا حدیث راوړی دی د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دخلت الجنة اتيت الجنة. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د خوب په حالت کې لکه بل روایت کې راځي بین انا نائم رأيتني في الجنة، زه ودوما او ما ځان په جنت کې ولیدو. د انبیاء علیهم السلام خوب چې دی دا وحی وي، د الله د طرف نه رښتونی خوب وي. فابصرت قصرا، نو ما په هغې کې د سرو زرو یو محل ولیدو. او بل روایت کې راځي چې خالص د یوې ملغلرې نه جوړ شوی محل و. نو ما تپوس وکړو لمن هذا، چې دا محل د چا دپاره جوړ شوی دی؟ راته وویل شو لرجل من قریش، په قریشو کې یو ځوان دی، یو سړی دی چې دا د هغه دپاره دا محل جوړ شوی دی. او بیا راته وویل چې هغه څوک دی؟ عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دی. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا محل ډېر زیات ښایسته او زما اراده دا وه چې زه داخل شم په دې کې، دنده ورشم. او ما ولیده یو زنانه تتوضا الی جانب قصر، چې د هغه بنګلې د محل خواته یو حوض کې چارندام کو، مخ لاسونه یې وینځل. ما اراده وکړه چې زه دا د دنده نه دا محل ووینم. فلم یمنعنی الا علمی بغیرتک. عمر رضی الله عنه دا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه داخل نشوم دې محل ته، ځکه ما ته پته وه چې عمر صاحب رضی الله عنه ډېر غیرتي دی، هغسې نه چې خفه شي چې زما محل ته او زما کور ته داخل شوی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ دغه وخت کې وفرمیل چې یا رسول الله بأبي أنت وأمي أو عليك أغارو، د الله نبی زما پلار او مور دستانه قربان شي، تا باندې به زه خیرت کوم. زما عزتمندو داسې جنتونه الله تیار کړي دي، خو د هغې دپاره شرطونه دي. اول ایمان د ایمان بالله او ایمان بالرسول، په الله باندې ایمان، په آخرت باندې ایمان، په پیغمبرانو باندې صحیح ایمان. عقیده بنیاد د ایمان نه دی، چې ایمان نه وي، عقیده نه وي د الله په وحدانیت باندې، د الله په توحید باندې، په قیامت باندې، په رسولانو باندې، د الله په وعدو باندې، زما عزتمندو جنت ته سړی نشي داخلېدی. اول شرط ایمان بالله، ایمان بالرسول دی. لکه حدیث کې راځي، صحیح بخاری و مسلم کې راځي، دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پر روایت سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان اهل الجنه يتراءون اهل الغرف من فوقهم. ودا جنتیان چې دی با غبره بنگلو والا خلق داسې اوچت ویني، اوچت مقاماتو کې، لکه څنګه چې خلق کوكب او ستوري ویني، هغه ستوري چې پړقېږي، دومره اوچت اوچت منازل وي. د یو بل نه به دومره اوچت اوچت منازل وي، ځکه د اعمال لتفاضل ما بینهم،
د وجه د درجاتو د تفاضل د دې د وجه نه چې دې په مابین کې به ډېر اوچتې مرتبې وي. صحابه کرام وویل یا رسول الله دا دومره اوچت منازل چې دي دا خو معلومیږي چې تلک منازل الانبیاء، دا د انبیاء علیهم السلام کورونه دي، د هغې مرتبې دي چې دې ته بل څوک نشي رسېدی. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه بلا والذي نفسي بیده، داسې نه ده، زما د قسمي په هغه ذات چې زما نفس د هغه په لاس کې دی. دا د هغه خلکو دپاره دي چې رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین. دا منازل دا کورونه په جنت کې الله پاک هغه چا دپاره تیار کړي چې په الله باندې ایمان لري او د ټولو پیغمبرانو د خبرو تصدیق کوي. ایمان بالله او ایمان او تصدیق د رسولانو دا شرط کو، د دې نه بغیر جنت نه حاصلېږي. دارنګه بل حدیث کې وسره د ایمان او د اسلام او هجرت او جهاد وسره ذکر کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انا زعیم لمن آمن بی و اسلم و حاجر. زه زعیمم، زه ضمانتي ما د الله نبی ضمانت اخلي د هغه چا دپاره چې ایمان په ما راوړي، اسلام یې صحیح وي او هجرت یې کړي، زه وله د جنت کې د ادنا کور په جنت کې د غوره او درمیانه کور د دې زیری ورکوم. او بل روایت کې ورسره دا راځي چې وجاهد فی سبیل الله، او هغه سړی چې د الله په لار کې جهاد وي هغه دپاره دا زیری دی. دا اعمال دي د حصول د جنت دپاره. دارنګې خلکو باندې خوراک کول، خلکو سره د اخلاقو گفتگو او د اخلاقو مظاهره کول، خبرې په اخلاقو سره کول، روجې نیول، تهجد کول، دا ټول د جنت د حاصلولو دپاره اسباب او اعمال. نسائی کې دا سید ابن حبان کې روایت راځي او مسند احمد کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنة غرفا، جنت کې داسې بالاخانی دي یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، چې د هغې ښکاره طرف د دنده نه ښکاري او دنده د بار نه ښکاري. اعد الله تعالی لمن اطعم الطعام، الله پاک دا محلونه د جنت همیشه د هغه چا دپاره تیار کړي چې د الله په لار کې خلکو له طعام ورکوي. والان الکلام، خبرې خلکو سره نرمې کوي د اخلاقو. وتابع الصيام، مسلسل روجې نیسي. وصلى باللیل، د شپې مونځ کوي. والناس نیام، په داسې حال کې چې خلک وکړي. دارنګې د یو سړي واړه بچي وفات شي یا غټ وفات شي او په هغې باندې صبر وکړي، رب العالمین دې انسان لم جنت ورکوي. او دا هغه جنت نوم څه دی؟ بیت الحمد. جنت کې یو بیت ورکوي، هغې ته بیت الحمد. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، او دا د ترمذی روایت دی، وی چې کله د یو انسان بچي وفات شي نو الله رب العزت ملائکو ته وی قبضتم ولد عبدی، چې خلکو تاسو زما د بنده اولاد بچي قبض کو، د هغه نه روح واخیستو. ملائک ورته وی چې آو. بیا ورته قبضتم ثمرة فؤاده، تاسو د هغه د زړه میوه قبض کړه. ملائک ورته وی نعم. الله پاک وی دې بنده څو ویلې؟ ملائک ورته حمدک واسترجع، الله ستا حمد یې ووی او انا لله و انا الیه راجعون یې ووی. الله پاک وی چې ابنو لعبدی بیتا فی الجنه، زما دې بنده دپاره په جنت کې یو کور جوړ کړي. وسموه بیت الحمد، او د هغې بیت الحمد نوم کېدی. دغه کور نوم
بیت الحمد دی شکرانه کور دارنګه کم سړی چې د فرایضو پابندي کوي زما عزتمندو د فرضي عباداتو پابندي چې سړی نه کوي جنت ته نشي داخلي د فرایضو پوره پابندي کې کم منځونه چې الله فرض کړی دي روزې فرض کړی دي زکات ته کم فرایض چې د الله د طرف نه په بنده باندې دي د دې پوره پابندي که د فرایضو نه بغیر سړی د ادایګۍ نه بغیر جنت ته نشي داخلي او دې سره چې کم دا نوافل دي سنن رواتب دي د دې پابندي پکار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان اورس کې 12 رکعات او دا سنت سحر ماسپهین ماقام ماسوتن وی بني له بیت فی الجنه دا لپاره جنت کې یو کور جوړ شي او بل روایت کې راځي من صبر علیها چې کم سړی په دې باندې همیشه والی کوي زما عزتمندو دې نوافلو پابندي پکار ځکه که فرایضو کې څه کمی راشي په دې باندې به الله پاک پوره کوي چې د یو سړي نوافل هم ني او فرایضو کې هم کمی وي نو بیا به ډېر محتاج وي زما عزتمندو ډېر خسران او تاوان سره به مخامخ دارنګه د جنت د حاصلولو دپاره او ګټلو دپاره بل یو عمل داسې دی د الله د رضا لپاره مسجد جوړول جمعات آبادول ټول جمعات جوړول یا په جمعات کې لږ شان کار کول د خپل وس مطابق ولدا د جنت د حصول لپاره سبب دی لکه ابن ماجه کې په سند صحیح سره راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا مسجدا لله كمبحث قطعة او اصغر بنى الله له بیتا فی الجنه کوم سړی د الله لپاره مسجد جوړ کی د قطعات مرغې د جالبه برابر ورکوټه غوندې یا د هغې نه هم زیات رکوټې بنى الله له بیتا فی الجنه الله به له جنت کې کور جوړ شي جومات آبادول جومات کې کار کول د مارغه د جالې مرزې پکې جوړول او آبادول دا د جنت د کور د جوړېدو سبب دی که څومره اوچت مقام دی عبراني کې حدیث راځي وي د جنت د حورو مهر څه دی د جنت د حورو مهر دا دی چې سړی جومات صفایي کوي د جومات نه خزله ډکي ګنده شیزونه دا لرې کوي او د دې صفایي کوي وي دا د جنت د حورو مهر ګڼي هغه عظیم الشان حور عثمان رضی الله تعالی عنہ داغه په باره کې راځي مسند ابن ابي شيبه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من يشتري هذه البقعه فيزيدها في المسجد څوک چې دا حصہ د ځمکې واخلي او دا مونږ مسجد سره شامل کو مسجد په غټ وله بیت فی الجنه دې سړي له الله پاک جنت کې کور ورکړي عثمان سے وہی فاشتریتها ما واغستا وزدتها فی المسجد ما په جنت کې ما په مسجد کې راغې زیادت وکړي یعنی هغه ځمکه ما مسجد سره شامل نو مسجد جوړول مدرسه جوړول الله دپاره دا څه معمولی خبرې نه دي دا صدقات جاریه دي ښه چې کوم انسان جماعت جوړ کو جماعت کې کار وکړو خپل وس مطابق خدمت یې وکړو مدرسه کې وکړو د خپل وس مطابق څومره چې د توفیقي دا سلسله چې کومې پورې جاری وي د اجر به نه ختمېږي دا صدقات جاریو کې راځي هغه صدقې چې د مرګ نه بعد هم انسان د دې دنیا نه تللی وي او د هغه د نیکو میټر رواني بندېږي نه تر د قیامت پورې چې کومې پورې دا آبادي دا سلسلې او دا جاری وي دین شو علم شو نیک اولاد شو نیک بچی شو جماعت چا جوړ کو مدرسې جوړه کا بیت لابن السبیل جوړ کو مسافرو دپاره دا ټول داسې اعمال دي چې دا صدقات جاریه دي انسان به د دنیا نه لاړ شي ځکه دا ژوند عارضي دي خو د دې دا سلسله به نو درېږي روانه به بل یو عمل د جنت د ګټلو دپاره ډېر آسان عمل دی
او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طبرانی کې راځي صحیح سند سره چې نبی علیہ السلام فرمایي من سد فرجة رفعه الله بها درجة وکم سره چې سب کې دا خالی ځای ډکې کنا الله رب العزت په دې انسان مرتبه پورته کوي وبنى الله له بيتا في الجنه او الله بوله جنت کې یو کور جوړ څومره اوچت مقام دا سب کې یو بل سره جوخ کې خود ریدل امام بخاری په باب وروړي یو بل سره وګي خبه او ګټه یو بل سره جوختول برابرول دا سب برابرول دي سب کې نه خود ریدل سب کې خالی ځای نه پرې خودل اول سب چې کومه پوره شوی نه دویم سب نشو روکول دا ټول د صفوف قائمول لکه چې اول سب نه پوره سړی ځان له بل سب کې ودرېږي صحیح حدیث دی په دې کې چې د دې سړی مون نه کی سب چې پوره شي بیا دی ودرېږي نو د سبونه قائمول او برابرول من تمام الصلاة او من اقامت الصلاة د مونږ قائمول دي د مونږ پوره کول زمونږ استادو دې سبونو ته وګوره زمونږ استادو د منځونو سبونه څنګه لږ نظر پکار دی سوچ پکار بل یو عمل دی چې آسان عمل دی ګوره بعضې اعمال ور ډېر آسان دي خو سړی په جنت ته داخلي لس کرته سورت اخلاص کې سړی ووایي که نه ځکه دا ثلث القرآن دی او دا صحیح روایت په دې کې راغلی دی سلسلة الاحادیث صحیحه کې شیخ البانی رحمه الله د دې سند صحیح کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان چې سورت اخلاص ووایي تر آخره پورې لس کرته بنى الله له قصرا فی الجنه الله ولا جنت کی یو محل تیاری لکه سورت اخلاص دومره عظیم سورت ته چې دا سورت د درې میسې د قرآن برابر د ثلث القرآن هغه بل حدیث د انس رضی الله عنه کې راځي هغه صحابي چې مسجد قباء کې امامت کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې هغه چې وکړه قرات شروع کو ناول به سورت اخلاص وي بیا به ورپسې بل سورت وي مقتدیان خو ارزه کې لانجمنی لانجه وسره شروع کړه چې دا تاسو کې دا کار هم نه لیدلې چې نه هغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا ولی کوي دی ناغه یا رسول الله انی احبها زه د دې صورت سره محبت ساتم نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی حبک ایاها ادخلک الجنه اې د صيغه د ماضی سره او تيقن سره وی چې د دې صورت محبت ته جنت ته داخل کړي ستا فیصله د جنت شوی دا ذکر ته یو دال صورت سره محبت ساتي چې هغه خالص د الله صفات دا روایت صحیح بخاری کې راغلی او بل روایت دا سره راغلی دی چې صحابه کرام په یو سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا یو امیر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی باندې یو امیر مقرر کړو دغه روایت هم صحیح بخاری کې دی هغه امیر به چې کله یو صورت وویلو آخر کې به ورسره صورت اخلاص یو ځای کوو دا دواړه طریقې دا دواړه واقع جدا جدا دي او دواړه طریقې راغلي هر رکعت کې چې صورت په ووي ورپسې به صورت اخلاص وي هغه باندې هم دغه حساب چیړ راغی ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو صحابه راغلل البيت نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو چې زمونږ امیر چې داسې یو کار کوي ځکه د امیر خبرم بلا دلیل منل نشته هغه دلیل ته به پیش کې د الله د نبی خبره ته به پیش کې نبی علیہ السلام وی صلوه لأي شيء يصنع ذلك دنه تپوس کې چې دا کار ولی کوي وی هغه نه چې تپوس شو ناغه ویل انها صفه الرحمن دا د الله صفت په دې صورت کې وانا احب ان اقرا بعزق وقوم چې دا صورت نبی صلی الله علیه وسلم ورته اخبروه ان الله يحبه دا سره خبر کې چې الله مو سره محبت ساتي ما عزت مندو دا څومره اوچت مقام دی
بل ګوره یو بل عمل دی چې هغه په زړه باندې سړی به ډېر بوج تېروي. یو عمل سل من قطعک واعف عمن ظلمک. د الله نبی فرمایي چې څوک د سره خپلولي قطع کوي نه هغه سره خپلولي جوړه کا، او چې څوک در باندې ظلم کوي هغه ته عفو وکړه. اوس دا ګورې برداشت کول دا په خولې ویل اسان دي، خو لیکن عملي طور سره دا ګران کار. سل رکعته مونځ عبادت آسان دی، خدا کار ګران دی، په زړه باندې محنت دی. د دې مقام وګوره یو سړی په حق هم دی او دې جګړه پرېږدي د الله دپاره. د الله نبي فرمایي انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک المراء وان کان محقا. خلکو سره جګړې پرېږدي اگر که دې په جانب حق باندې دته پته ده چې ما سره زیاتې شوې دي، لیکن بیا هم د الله دپاره دې روغې ته غاړه کېږي. نو د الله رسول فرمایي زه وله جنت کې د کور ذمهوار یم، دله به جنت کې الله پاک کور ورکړي. دا عمل ګران کار دی چې څوک چې د سره خپلولي پالي هغه سره خو هر سړی پالي، لیکن کم سړی چې د سره خپلولي قطع کوي او ته ورسره جوړی، کم سړی چې تا باندې ظلم کوي او ته ورته عفوه کوې، دغه ګران کار دا لویه مجاهده غواړي، لوی ایمان غواړي، لویه حوصله غواړي او لوی صبر غواړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو دا صفات را نصیب کړي په خپل فضل سره. د دې وجې نه مونږ دا کم شورا او دغه چې جوړ کړی دی کلي کې او دا کم تنظیم دی، د دې اوله ایجنډه دا ده چې د خلکو منځ کې دا باهمي اختلافات چې هغه د دنیا په معاملو دي یا په بل څه باندې چې دا ختم شي او دا خلک دي کې اخوت اسلامي راشي، ورورولي راشي. هر دعا هفتې بعد په دې شورا دي کلي کې کېږي. د دې مقصد دقه دی چې دا کلی الله پاک د خلکو کې محبت پیدا کړي او دا عداوتونه تعصبات دا ختم شي او دا خلک په یو پلیټ فارم باندې کېني. څومره محبت او څومره مینه او خوند به په داسې مجالسو کې چې کلي صفا وي. زما عزتمندو دا هغه اعمال دي چې دا جنت ته سړی داخلوي. ګورئ دا معمولي مه ګڼئ. بل یو عمل داسې دی چې هغه انسان ته به معمولي ښکاري خو لیکن ډېر لوی اجر پې الله پاک تیار کړی دی. بعضې وخت یو عمل لږ وي خو اجر یې ډېر وي، لکه د عرفې روژه د مسلم حدیث دی چې د 2 کالو ګناهونه پې الله پاک معاف کړي. بعضې خلک پې اعتراض شروع کړي چې لکه دا څنګه په یو روژه د 2 کالو، لکه د الله رحم او کرم منې که نه منې او د الله د نبي حدیث منې که نه. الله نبي وایي چې داسې کېږي نو بیا پکې زما او ستاسو یم. د الله نبي فرمایي چې یو سړی بازار ته لاړ شي او دا دعا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف حسنة ورفع له ألف درجة. وکم انسان چې دا وایي لس زره نه لس لکه نیکۍ ورته لیکلي کېږي، لس لکه ګناهونه ته الله پاک معاف کوي او دې سره لس لکه درجې اوچتېږي. وبنا له بیتا فی الجنه او جنت کې ولې یو کور جوړېږي. بعضې اعمال به معمولي وي لیکن تا ته به معمولي ښکاري، د الله په نیز باندې به هغه ډېر مقام دی. په لږ عمل باندې او په لږ وخت کې سړی جنت ګټلی شي، خو کو لږه مجاهده كم تذاكرنا زمانا يوم كنا صعدا بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء